डी जी एस पी आर से بیان ورکړ زما په خیال دا کې اثر پېښ شوی دی او نن د باچا خان وسی راځي او جمهوریت جدوجہد ته انتشار وي نن د باچا خان او د ولی خان وسی راځي چې هغه دغه جمهوریت لپاره هغه یو مزاحمت کړو نن دا غن وسی راځي د حکومت لپاره چې دا هغه طرف نو ته اشاره ملو شوله خبرې بدلې شولې د تحریک انصاف چې د جمهوریت لپاره کوم شکل شروع دی هغه ته انتشار وي زه دا وایم چې په 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو قرباني ورکړه که هغه ته انتشار وي نو بیا د بابړې چې تاسو کوم مرګري شهیدان شوي دي په بابړه کې مونږ هغه ته انتشار نه وایو مونږ هغه ته شهیدان وایو ولکه دغه تاسو یو جدوجہد د ملک د جمهوریت لپاره کړو او مونږ ګراغنی مونږ هغه ته وایو چې واقع د ملک جمهوریت لپاره د ملک د بقا لپاره باچا خان ولی خان تاسو مشران ډیر قرباني شته مونږ دغه اعتراف کوو خو افسوس په دې خبر راشي چې د باچا خان وسینم راځي او د ملک د اوسه پورې چې به خبره کوله د پښتون کام به کوله اوس د پښتون کام خبره نه کوي د پنجاب د وزیر اعلی په صفتونو نه مړیږي تاسو ته پته ده د ملک چې کله په دې ملک عدم اعتماد راته د باچا خان وسی چې د ملک منتخب وزیر اعظم عمران خان د بین الاقوامي اسټابلیشمنت چې زموږ د اسټابلیشمنت داغه علاقار داغه په وینا باندې د ووټ پاغي کې استعمال شو او عمران خان د دې کرسي نه کوشته شو د باچا خان وسی چې هغه د ملک لپاره د جمهوریت لپاره د پښتون قوم لپاره بلا قرباني ورکړي دي نن داغه د کرسي لپاره او د حکومت لپاره خپل نظریه او فلسفه هم پرې خودله راځي دلته د امن خبرې کوي زمارونو تاسو یاد شي د دې په ګورنمنت کې ورځ به داسې نه تیره د چپای کې به دماکه نه کېدله زمونږ د کاټلنګ بلا خلک په دغه پیښور کې په مردان کې په دغه دماکو کې شهیدان شوي دي تاسو ته یاد شي که نه زمارونو دغه خبره یاد ساتئ چې په هغه ټیم کې د سره د پښتون قام سوچ نه دا خبره زه نه کوم دا خبره د خیدر خان والد صاحب اعظم خان الله دې جنت نصیب کړي هغه دا خبره کوله وی د ملیشیا او د دوبۍ په محلاتو کې په ډیوو کې چې کوم تیل بلیږي دا زموږ د پښتنو د وینو تیل دی دا زموږ د پښتنو په وینو باندې بلیږي دا خبره ما اورېدلې که نه دا موږ نه وایو دا د حیدر خان والد صاحب اعظم خان دا خبره کړې وه داسې ده دې د امن خبره کوي زموږ الحمدلله زموږ ګورنمنټ اوس هم ولاړ دی موږ په خپل ملک کې بالکل چې څو پورې زموږ سره ناستې نه کړي زموږ د ملک د ټولو سیاسي پارټو چې په صوبایي اسمبلۍ کې کومه جرګه شوې وه مونږ چې کوم پای کې مشاورت سره کوم نقاط تیار کړو چې په دې نقاطو باندې به کینو د مرکز سره نو که په هغه نقاطو باندې دي زموږ سره کینی دغه زموږ د صوبې د مسایلو حل کې نه کینی موږ د دغه اپریشن اجازت نه مخکې ورکړی دی نو اوس ورکو او تاسو ته پته زموږ وروڼو چې زموږ د ملک زیات فیصلې د مرکز نه کیږي زموږ په اختیار کې نه خو موږ اوس هم دا وایو چې موږ د دغه اپریشن هم خلاف یو کوم چې مخکې د اعظم خان د وینا مطابق ډالرو په اغستل شوی په دې پښتنو په دې خوره باندې د پښتنو د وینو د سرونو سره کملو به شوی زموږ تحریک انصاف موږ حکومت په ختم شي کې دې شي گورنر راج مو لګي خو موږ دغه ته بالکل تیار نه یو چې زموږ د پښتنو د قوم د خوره د سر سودا په ډالرو کې وګورئ دې امن خبرو باندې او دا ځنه ناستا والد صاحب دا خبره کړې ده دې د ترقیاتي کارونو خبره کوي زه د پاکستان تحریک انصاف د سوشل میډیا مرګرو ته وایم او د دې میډیا ول هم یو ګیله ده چې کله عمران خان وزیر اعظم هر چا په مایک راغستو په بازار کې به ګرځېدا لکه مهنګۍ شته که نه مهنګۍ څومره سیوا شوې ده داسې وه دې ټولو ته هدایت میلاویږي دا ټولو ته د اسټابلیشمنټ طرف نه هدایت راځي چې تاسو دا د عوامو ذهن جوړ کړئ بیا راپاسېدلي د عوامو ذهن جوړوي د پاکستان تحریک انصاف خلاف زه دې قوم ته وایم چې یو خو ځای بیدار اوسئ د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا ورکرانو ته وایم چې بیدار اوسئ نن د هغې نه مهنګۍ یو په شل سیوا ده تاسو چېرته یو مایک والی یو میډیا والا لیدلی چې د مهنګۍ خلاف یې اواز اوچت کړی چېرته مو لیدلی دی مهنګۍ د هغې نه یو په سل سیوا ده زموږ مسله دا ده چې پاکستان تحریک انصاف یو دی موږ ته د ملک اسټابلیشمنټ زموږ څونه سیاسي پارټۍ چې دي ټولو خولې په موږ پسې کولاو شي زه خپل ورکر ته وایم د تحریک انصاف سوشل میډیا ته وایم چې بالکل امید کېږئ به نه بالکل د چا په پریشر په دباو کې به نه راځئ انشاءالله کوم سټینډ چې پاکستان تحریک انصاف عمران خان اخیستی په هغې به ولاړ یو تر هغې پورې به ولاړ وي تر څو پورې چې موږ خپل مقصد حاصل کړی نه دی دې د ترقۍ خبره کوي په مردان کې څه کړي دي دې د ملک وزیر اعلی عبدالولي خان نصیر وړلې راځي چې په دلایلو خبر وکړو چې عبدالولي خان نصیر له فنډ ډېر ورکړی که پاکستان تحریک انصاف ورته ډېر فنډ ورکړی دی صرف په کاغذ کې منظوري نه چې ما منظوره کړه ده
راځه چې زړه هسپتال کو باجا خان میډیکل کالج ګورو چې دې کله وزیر اعلی او د دې صوبې داغه ته سونه فند کې خو دی او د وزیر اعلی ته په پسایله موږ سونه فند ورکړو راځي چې په دې ډیبیټ وکړو راځي چې مناظره په تاسو ډېر فند ورکړي دی لکه موږ ورکړي صرف نوم نه دی چې نوم په باچا خان او فند کې کوم دی لزر او تکید او په اربون روپے فندونو له بیا موږ ورکړي دي د کاټلنګ روډ شروع دی چې ګورې د کاټلنګ روډ خبره کیږي زموږ چې کله تیر ګورنمنت موږ منظوري ورکړله ګورنمنت ختم شو 2 کاله د پی ډی ایم ګورنمنت هیڅ هغه نه کو چې کاټلنګ روډ دی الحمدلله چې کله زموږ حکومت راغله زبردست کار په شروع دی د بهترین روډ به کاټلنګ تیار شي دی یو د کاټلنګ چې کوم دا جوړ روډ یو جوړ کړ موږ ډبل روډ شروع کړی کاټلنګ ته موږ د سوات موټر وای وکړه موږ د دین موټر وای ان شاء الله شروع کیږي جی خان موټر وای شروع کیږي د صوبې چیف منسټر د دغه زیات کارونه خو زموږ منسټر صاحب عاطف خان په دې حل مردان کې کړی دي راځي حساب کتاب وکړو کنه دی د امن خبره کوي دی د ترقۍ خبره کوي په هر موقع موږ د خپل قوم سره ولاړ یو دی د کرپشن خبره کوي حیدر خان راپاشو په کرپشن خبره کوي چې را د تحریک انصاف په ګورنمنت کې کرپشن شروع دی او د تحریک انصاف په پیګانو چې کم دینو جیبونه ډکړل حیدر خان زه د ایلو د سټیج نه تاته وایم د تحریک انصاف یو ادنا ورکر او د دې حلقې ایم پی ای راځه دا غزو دا میدان په قسم بلازدو ستارو غزن خان او ته چې تا کرپشن کړی که د دې حلقې د عوامو د ایم پی ای کرپشن کړی دی تا ایم پی ای ګان یاد کړیو کنه په ما پس په سوشل میډیا باندې یو کیسه شو چلیږي د دا وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله چې ایم پی ای شوی ما که زما په دې ټول حلقه کې په ټول پاکستان کې کما یو انچ زیاتان لاغستی چلیږي کنه څوک وي د ځان لا ما چې کله الیکشن کې د ما خپل ځمکه خرڅ کړې ده خلک یې ځمکه هم راستل کو څوک په دوبه کې وټل دی څوک بلا ځمکه نور واغستله د تحریک انصاف ورکر ته وایم د دې حلقې عوامو ته وایم چې په قسم سره د خپل بچو په سر باندې قسم کې ما یا خپل ځمکه واپس کړي یا مې چې کوم دی ما زما پلار زما رور زما تر زما بچي زما په یو نوم باندې په ټول پاکستان کې نه په ټول کائنات کې ما یو مرله ځمکه اغستې د کرپشن خبره کې دین راځي زما ورکرو ته وایم تاسو چې کوم اعتماد د تحریک انصاف په دې ادنا ورکر باندې کړی دی ما تاسو سره وعده کړی چې د بس تاسو سره اعتماد ته ټیسټ نه رسوم ان شاء الله غریب به ما خو به غیرت او دل نه مخه تاسو سر باندې ټیټوم ان شاء الله زمارونو په 24 تاریخ دا خبره تاسو ته ځکه کومه د تحریک انصاف ورکر زما مشران ناشه چې د خلکو په خبرو کې بن راځي مایوس کېږي بنا مونږ ته ډېر لوی مقصد پروت دی عمران خان کو د ملک وزارت زما ته غلو حکومت ته غلو اب سبا راوځي د ملک وزیر اعظم به بده کرسي بناشي کما لبه د حیدر خان دی کوي یا د نواز شریف دی کوي د اسټابلیشمنت د خوخه نو سبا به د ملک وزیر اعظم د جیل نه بروتی خو نه هغه سټاند هغه څه دی ټیک ته د قوم د حقيقي ازادۍ لپاره جمهوریت لپاره د دې لپاره زموږ مرګ قرباني ورکړلې او څوک انتشار وته وای نو وای دي د دې مشرانو هم دا کېدونه تیر کړی دي د دې مشرانو هم دا قرباني ورکړي دي خو افسوس چې نن د حکومت لپاره نن د کرسي لپاره هغه کوم چې د پنجاب خلاف هغه خبرې کولې د پښتنو د خورې خبرې کولې نن هغه د پښتون وزیر اعلی په خبرې کوي او د پنجاب د وزیر اعلی صفاتونه کوي امن خدای عمران خان په حکومت کې کله چې د ملک وزیر اعظم تاسو به ورېدلې په دې ملک کې به یو ډرون حمله هم دی شوی نو شو پکې او چې کله د دې حکومت او داغه نه پس را ډرون حملیم کیږي امن زمون په حکومت کې صوبایي حکومت سره دومره اختیار نه خو مرکز کې چې کله عمران خان وزیر اعظم او تاسو په دې ملک کې لوډ شیډینګ نو تاسو په ملک کې امن او تاسو په ملک ډرون حمله نه کېدلې تاسو د ملک پیسې په دې ملک کې کېدلې نن د څنګه پاسیو د امن خبرې کوي